دا الحمدلله ترجمه تفسیر من ذکر کړو رب العالمین. رب العالمین جمله کې الله جل جلاله مکمل توحید من ته خود، یعنی دا یو داسې جمله ده چې ناقص العلم زاجز داویما چې زما د علم مطابق زه په دې باندې 15 ورځې شپې باس کولای شم. رب العالمین جمله، رب العالمین رب پالون کی ته وایي. دیو جن دا ویل شي علما فرمای چې رب اضافت چې بل جملې ته کیږي کنو نو دا د بنده لپاره ذکر کولای شي. لکه دا کور ستاد موږ دا ویل شو چې رب البیت، توس د کور کې چاو راځي د دغه تربیت کې، یعنی روغي په دې کور کې د چینو ضرورت د امي ورته راوړي ځکه رب البیت رب معنی پسوي. دې کور کې بیمار راځي ام ته ډاکټر لګوزي ځکه تر رب البیت، او الله رب العالمین ذکر کړل په دې جمله کې مونږ ته. نو سمانه چې الله د تمام جهانونو د دې تمام مخلوقاتو چې کله د عالم معنی ستازه تراله نو بیا ستازه ته خپل باندې د توحید معنی راشي د دې جملې نه. او قرآن هغه ذکر کوي درې سيزونه مهم: توحید او رسالت. نو توحید چې قرآن ذکر کوي هغه په دې جمله کې موږ ته الله جل جلاله ذکر کړل. الله د تمام جهانونو عالمین معنا ول ذهن تواتو بیا د درب معنا په ذهن کې راشي. عالمین سو خدا معنا کوي چې دا انسانانو، پیریانو، ملائکو، جناتو ته ویل شي. په کوم کې چې عقلی هغه ته عالم وایي. او الله عالمین جمع ذکر کړل معلومیږي دا چې د الله جل جلاله ډیر لوی عالمونه دي که په عقل معنی باندې مواغسته شي. لیکن عالمونه د امام ابو حنیفه د جملې نه دا راوځي چې عالم هر سیز بیل بیل عالم دی. مطلب دا چې میګیان بیل عالم دې تم عالم ویل شي. عالم هم جمع ده، خود عالم جمع عالمین ده، تمام عالمین. حیواناتو غیانو ځان له دې تم عالم ویل شي. نباتات جمادات د هر یو سیسته عالم اطلاق کپی وکړي شي. دا چې د جملې نه راوځي د امام ابو حنیفه. ځکه سو کوئی چې عالمونه اتیا زره دي، سلويخ زره په وچه باندې دي، سلويخ زره په لمده باندې دي. سو کوئی چې عالمونه اتل زره دي، شپږ زره په وچه باندې دي، 12 زره په دریاب اوبو کې دي. که د دنیا سطح ته وکته شي نو زیات نه زیات که تاسو سوچ او نظر وکئ د دنیا سطح په اوبو باندې ده، نو زیات عالمونه دا په اوبو کې دي. او څوک دا وایي چې 12 زره دي، شپږ زره په وچه او شپږ زره په لمده کې. لیکن امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي وما يعلم جنود ربك الا هو. هیڅ چاته د علم نشته چې الله څومره مخلوقات علمونه پیدا کړل. عالم ته مخلوق هم وایي. خالق الله دی او ما سوى الله یعنی د الله نه علاوه تمام اشیاء د مخلوقات دي. تمام اشیاء دا مخلوقات دي. نو د الله جل جلاله د عالمونو هیڅ چاته معلومات نشته چې الله جل جلاله څومره عالمونه پیدا کړل. امام غزالی رحمت الله علیه مکاشفۃ القلوب کی نقل کړي د رسول الله یو روایت. صحابه کرام ناس سوچ کی رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا باندې راغی تپوسی ته وکړ سکه فکر کې وجه هغه د الله په مخلوقات کې سوچ کوي. ها د الله په مخلوق کې سوچ کوي خو په خالق کې سوچ مکوي. ځکه خالق د عقل نه ما سوا دی، ستا د عقل نه ما ورا دی، یعنی ستا د عقل رسایي الله جل جلاله ته نه کیږي. د عقل رسایي الله ته نه کیږي. هدا خو کې دیش لکه زه اوس په دې باس کې ویم د دې واقع نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایله الله داسې مخلوق پیدا کړل چې هر وخت د الله په عبادت کې. روایتو کې خودم را راځي
چې الله د کوم وخت نه کائنات ته وجود ورکنو ملائکه پیدا کړی په اسمان کې چې په وجود کې راځي د هغه وخت نه په سجدو پرتی دي او قیامت کې به سر اوچت کی چې کله شپېلې والے کیږي او هغه به بیا دا جمله وایي چې موږ د الله د بندګۍ حق ادا نکړو رسول الله فرمایل د دې عالم نه علاوه الله د سي عالم پیدا کړل پاغي کې یو د صفات مخلوق دی چې ګناي نه د کړي سپین دی بالکل ډېر تفصیل پر نقل صحابه کرام فرمایي یا رسول الله ګناي نه د کړي هغه بابا آدم پیجنی تاسو پیجنی نبی علیہ السلام هغه ته دا پتم نشته چې د سي مخلوق عالم هم دی امام غزالی را نقل کړل والله اعلم یعنی د الله علمونه دومره سیوا دي بلکې که تاسو په سیارات باندې وګورئ سیارات صرف چې سیارات ته عالم ویل شي دوه کرات د سي سیاره ده چې دنیا د هغه په هیڅ ګړ کې نه ده ګړ نه زموږ مراد دی چې دنیا د هغه په مقابل کې هیڅ سم نه ده دو کراتا دا سیاره د نور او د دنیا په مابین کې راغله او کچرتا د دې دنیا ته معمولی ټکر مور کړي وای کنه نو دنیا به تس نس شوی وي الله دومره لوی کائنات پیدا کړل په کائنات کې دومره لوی اشیاء الله جل جلاله پیدا کړل دا دنیا خو به ډیره وړه ده او ډیر حقیر ده دیو دین دا ویلې شي چې په دې باندې فخر غرور نه دی پکار او په دې کې همیشه خطل نه دی پکار ان جعلنا ما على الارض زینه لها من چې په دې ځمکه کې دا کم خایستون الله وي ګرځول دي لنبلوهم ايهم احسن عملا دې د پاره چې موږ په تاسو کې وګورو موږ تاسو ته وخایو څوک په تاسو کې حسن عمل کوي او حسن عمل متمخ کې درس کې مثال درکړم هر وخت په دلایل نشوي حسن عمل روح المعانی چې چالي کله دیو جن دی عالمونه ته سوچ انسان وکي رسول الله چې وایي چې مخلوق کې خو سوچ کوي په خالق کې سوچ مکوي روح المعانی علامه علوسی بغدادي رحمت الله علیه ډیر غریب دومره غریب فرمایلی چې كنت اطالع في ضوء القمر زه د کتابونو مطالعه چې کوم نو دومره غریب چې د ډیوې واسه نه کېدو وې د سپوږمۍ پرانا باندې کو یعنی سپوږمۍ پرانا کول د ورته کتاب کو د ډیوې واسه نه کېدو هغه د غرایز بدوی چې ورته د یو باندې چې دلیل ذکر کړل فرمایي و هغه چرته په ځنګل باندې تیر شو نو په ځنګل کې د اوخ د خشنه ولید بول وی فرمایل دا دلیل په دې باندې دی چې په ځنګل کې اوخ تیر شوی دی دا دلیل په دې باندې چې دلته اوخ تل دی دا دلیل په دې باندې دی اسمان برجونو والا دا څنګه د الله په وجود باندې دلیل نه دی څنګه ته د الله وجود نه مني الان کې برجونو والا اسمان ته تخکاری پس مګه کې قسمه رنگونه تاسو تخکاری بیا تاسو څنګه د الله جل جلاله وجود نه منئ دا دریابونه چې روان دي دا د الله په وجود باندې دلیل دی ځکه وډای نو چاته پوسو کو په یو غار کې و زنګوي زنګول اچیلی و هغه وی چې دا زنګو د الله په وجود غټ دلیل دی ځکه که زه نه وې او دې زنګول ما ټیل نه ورکولې نو دا زنګو په خپل دلته نشوراتلی نو دا دومره کائنات یې څنګه په خپل په وجود کې رال دی وجه خو امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي کنه چې یو شپونکې په غار کې ناست دی او چا ورته دین دعوت او تبلیغ نه دی ورکړي
او دیش پنکی الله ونمانو دی به جهنم تزي زکا د به خپل عقل باندې دومره دی اسمان او زمکه ته سوچ نه کاو دا برغټ اسمان دی غرونه ته نه کاته چې د دې پیدا کون کې سوک شته خالق الله نو عقل والا الله من دا صرف دی پس چې عالمونو ته ګوري دا د الله په وجود دلالت کوي عالمونو ته ګوري دا د الله په وجود دلالت کوي سپوږمۍ څنګه په خپل نیټه ده نور څنګه په خپل نیټه دي ورځې څنګه په خپل نیټه روان دي بارانونه څنګه را روان دي ټیم په ټیم دا هر څه د الله په وجود باندې دلالت ورکوي چې څوک طاقت موجود دی چې هغه د هر څه کوي څوک طاقت موجود دی هغه طاقت او هغه وجود د رب العالمین دی نو الله دومره مخلوقات پیدا کړل چې ته پکې سوچونه کې نشي معلوموله ډیر زیات مخلوقات امام سے فرمای ابو حنیفه رحمت الله علیه وما يعلم جنود ربك الا هو د الله د عالمین د الله د مخلوقات چې ته پاتې نشته چې څومره مخلوقات پیدا کړل او بیا د تربیت کې الله په خپل وی چې رب العالمین الحمدلله رب العالمین الله رب العالمین دی رب العالمین پالون کې د مخلوقات د ټولو تربیت کې لکه ما ته ویل چې رب البيت د کور مالک شوی ته د مریض د خوراک داغه د دیوارونو داغه د حفاظت خیال ساتي الله د خپل تمام عالمین خیال ساتي او زمونږ عقیده نه مختار الکل ذات صرف اور صرف د الله جل جلاله دی مختار الکل ذات صرف اور صرف د الله جل جلاله دی د الله نه علاوه چې په یو کار کې د الله اراده شامل نه د دنیا د ټولو نه غټ ولی هغه کار نشي کولای دا زمونږ عقیده ده کله الله اراده ورسره شامل خالی کولای شي کنه نو نشي کولای دیو جن دې کې ځان ته د واچوي چې معجزات د انبیاو او کرامات د اولیاء د نبی په اختیار کې معجزه نه ده چې کم ټیم کې ان نبی غواړي معجزه صادرول شي نه ولی کم ټیم کې غواړي کرامت صادرول شي نه چې کله د الله اراده شامل شي معجزه د نبی په لاس باندې صادري فعل د الله دی کار د الله دی او دنیا ته خود لکیږي د نبی په لاس کرامت د ولی دی د الله دی د الله تر طرف نه دی خود لکیږي د ولی په لاس باندې دا زمونږ عقیده ده او د الله د اراده نه غیر مخلوق یو کارم نشي کولای دا عقیده زین تواچوي خوا کاغه ولی او کاغه نبی او ک نبیانو سردار محمد رسول الله ولی نه او چې د الله اراده ورسره کله شامل حال نه نبی هغه اول خو نبی د الله د اراده نه بغیر بل کار نه کوي نبی خو هغه کار کوي چې کوم ورته الله وایي لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم کور تراغه چې نو د ام عائشه رضی الله تعالی عنها څخه په غیږ کې یو ماشوم ورساده ام عائشه په سترګو کې اوخ کې رالی رسول الله ورته وای عائشه مجاله پاګه کار مجاله چې کم زما په اختیار کې نه دی معنی دا چې ستا په غیږ کې ماته بچی رانه کته وای چې نبی علی السلام په دی باندې خپای نه دا ستا په اختیار کې زما په اختیار کې نه ده نو بچی ورکول د نبی په اختیار کې نه دی یعنی ځان ته نشي ورکولې نو ته وایا د بابا نه چې ته بچی غواړي چې بابا ماته بچی راک د خلکو د عقل چرته تل دویمه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې جنگ احد کې گزارونه وشو د غش تاغه مبارک غاخ ولګید نو د نبی په اختیار کې دام نه ده چې هغه ځان بچ کی معنی دا چې الله جل جلاله د نبی بچاو کوي او بل یو ذهن ته دلته مسله واچوي د الله په نبی کې د الله د نبی د صفات او د مزاجونو یو ده چې کله د الله په نبی باندې اعتراض شوی دی نو جواب رب ورکړل دی وجه سره ځکه نبی ته نبوت الله ورکړل نو د نبی حفاظت په خپل ذمہ نه دی بلکې دا د الله په ذمہ باندې دی
که نبی نبوت په خپل اغستو بیا به د نبی دفاع په خپل ذات باندې و څنګه لقمان حکیم علیه السلام دا نبی نه دی علیه السلام دی وجنه وای علیه السلام نه علم نه دا چې کله اشتباه چې کوم ټیم کې اشتباه نشته نبی علیه السلام ویل شي لکه بعضی خلک تاسو باندې اعتراض کوي صاحب د هدایت هغه چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نوم لیکي نو رضی الله تعالی عنہ ورسره لیکي نو څه خلک اعتراض کوي وګوره د صحابي درجه ورکړه دا اوس بیوقوف دی اول خدای چې قران کې الله والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه څنګه صحابي ته الله رضی الله ویل دغه شانتي تابعي ته ویل امام سي تابعي دي دا خو قران ویل اول اعتراض به په الله جل جلاله باندې نعوذ بالله وکا دویم دا چې رضی الله تعالی عنہ ته پاغه ټیم کې نشي ویل د تابعی څخه چې کله اشتباه راځي مطلب دا چې د ابوبکر زوی د نومي محمد دی او هغه د صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم او یو محمد دی زمون نبی صلی الله علیه وسلم او یو محمد دی امام محمد بن حسن الشیبانی رحمت الله علیه نو دلته کته اوس د امام محمد سره رضی الله تعالی عنہ نو خلک وایي چې دا د ابوبکر زوی دی او کنه دا امام محمد یا د اشتباه ده نو د اشتباه نه د بچ کېدو لپاره من د رضی الله چې کله وایي دا غینه مراد د ابوبکر زوی دی او چې کله رحمت الله علیه وایي مراد امام محمد دی او یا امام محمد بن ادریس شافعی امام شافعی تی مراد دی او چې کله محمد صلی الله علیه وسلم وایو نو مراد ته رسول الله دی نو کدلته ته محمد صلی رضی الله تعالی عنہ نو اشتباه راځي دی وجه نه چې کوم ځکه اشتباه راځي البته ځان ساتي او چې کوم ځکه اشتباه نشته نو بیا ته ویل شي لکه د علی په نوم باندې نبی نشته نو علی علیه السلام ویل شي مریم هم نبی نه ده لیکن اشتباه نشته دی وجه نه ته د مریم علیه السلام ویل شي چې کوم ځګین کې اشتباه ناراضي الته د الفاظ ویل شي د ابو حنیفه په نوم باندې صحابي نشته نو الته ته رضی الله تعالی عنہ ویل شي ځکه اشتباه ناراضي او کم زګین کې چې اشتباه ناراضي باغ زګین کې بیا د الفاظ او القابات ذکر کولو کې هیڅ قسمه ګناه نشته د اشتباه نه د بچ کېدو لپاره د الفاظ ویل شي او چې کوم ځګین کې اشتباه مطلب ګډوډ کېده په تا باندې نه مشابه کېده پکې ناراضي نبی او صحابي او تابعی کې فرق د لپاره د الفاظ ذکر کیږي نور دا که ذکر کې دي چې اس قسم ګناه دانشته نو لقمان علیه السلام د لقمان په نوم باندې نبی نشته او چې لقمان علیه السلام ونو صفاز انتظار راځي چې حضرت لقمان علیه السلام الله په دې باندې دوه سيزونه پیش کړ یو حکمت یو نبوت چاته تاسو رسته کړو درسترګشنه رنگ نه تو خو بس حکیم او حکمت چې الله چاته ورکړه د الله د عطا ده وی پتا باندې الله نبوت هم پیش کړو پتا باندې الله حکمت هم پیش کړو نو د نبوت درجه اعلی ده تا څنګه نبوت واغستو حکمت او تا نبوت وانغس پیغمبري دی وانه غسته وجه سره او فرمایل ویل وجه ده چې الله دوانه په ما پیش کړ کله ما ته خپل نبوت را کړې بیا ما نبوت اغستو ځکه الله چې خپل ما ته را کو نو زما دفاع په الله باندې خو چې کله الله ما ته اختیار راکړي چې ته نبوت علی کې حکمت نو د نبوت درجه ډیره اوچته ده او کما په خپل نبوت د الله نه اغسته نو زما دفاع په ما باندې و دا ډیره ګرانه دیو جن ما حکمت واغست ثابتېږي دا چې نبوت الله چاته ورکی نو داغه دفاع د الله په ذمہ ده اول کچرت په نبی علی السلام اعتراض شوه دی نبی علی السلام په خپل جواب نه دی کړ جواب الله کړ دی دویم بعضی خلک دې دور کې اعتراض کوي تاسو د ختم نبوت په نوم باندې تاسو د ختم نبوت په نوم باندې د خلکونه چاندي علي و
پس کومار ته ګوره زه خپل خېټه کنټرول کړه د خیرن بچیا ته چې راوځي د خپل مشر د پاره جلسې کې سیاسی جلسې کې د مردارانو د پاره د دې خیرانو د پاره چې خپل خېټه خپل هيا نش پاکولې حیا داغه د دفاع د پاره ته جلسې کې اور د باندې نه بلیږي او کوم د نبی علی السلام د ختم نبوت د پاره چاندو جلسه وکړه پتا کې خېتا شو اور د پکې دن نه بل شي وسواره دلیل سي دا طریقه د صحابه کرامو دا او موږ ځان ته اهل سنت والجماعت وایو چې موږ ځان ته اهل سنت والجماعت وایو نو بیا ذهن تواچوا چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د ختم نبوت جلسه کول دفاع کول دا طریقه د صحابه کرامو دا او دلیل په دې باندې څه دی کله چې پاغه دور کې په نبی علیه السلام باندې اعتراض شوه دی چال الفاظ ویلي صحابي په الفاظو جواب ورکړل قادیانه د زبان لګیا د زبانی من زبانی جهاد د دې زګین نکو او چې کله دلته په ګوتو راغی نو بیا ورسره جهادي جهاد بالتلوارم کو پتور باندې تاسو آی پیر سیواغه څنګه نو وای ورام نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې رسول الله روان دي جنگ ته ځي صحابه کرام ور سره دي کله چې صحابه کرام د نبی علیہ السلام سره مقام د خیبر ته ورسید یو صحابي مرسل حضرت عامر رضی الله تعالی عنہ نو حضرت عامر رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام په باره کې اشعار ویل عامر رضی الله تعالی عنہ فرمای اللهم لولا انت مهتدینا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك مقتفينا وثبت الاقدام واللاقينا والقين سكينة علينا انا اذا سيح بنا ابينا وبالسياه علو علينا شرح السنة امام بغوی رحمت اللہ علیہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 6 باب غزوة خیبر کی را نقل کی حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایل اے د الله رسولا کتنه مونږ کلمه نه ویلی دا خوستا صدقه د چې الله مونږ ته کلمه را نصیب کړه کتنه نو الله مونږ ته هدایت نورا کړي الله تعالی ولي ګلستا په ذریعہ مونږ ته هدایت راکو ترالی تا مونږ ته دین او خودو اے د الله رسولا ستا په محبت کې مونږ میدان جنگ ته وتلیو الله دې مونږ ثابت قدم کی نبی علیہ السلام تفوس کې دا شعر چاویل سلمہ بنت اکوا رضی اللہ تعالی عنہ رامخ کی یا رسول اللہ دے اشعار والا حضرت عامر دے نبی علیہ السلام فرمائی اللہ دا امیر گناہ معاف کړه الله دا امیر گناہ معاف کړه وګورا زما د نبی په باره کې یو قصیده ویلا دا هغه یو قصیده په بابت کې الله جل جلاله دا امیر گناہ معاف کړه حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایلی یا رسول اللہ دا جمله تاویلا س جمله چې الله دا امیر گناہ معاف کړه د دې وجه سوا نبی علیہ السلام بچ کله په جنگ کې داسي جمله ویلا چې الله دا امیر رضی اللہ تعالی عنہ گناہ معاف کړه یا د بل صحابي په باره کې چې الله د دې پلان کې صحابي گناہ معاف کړه دا به دلیل د دې خبرې چې صحابي و پاغ جنگ کې الله جل جلاله طرف ته نو الله به د مخ کې نه پاک کو زما نبی په باره کې یو قصیده ویلا دا هغه یو قصیدې په بدله کې الله جل جلاله حضرت عامر رضی الله تعالی عنہ معاف کو گناہونه ورته معاف کړو کله چې خیبر ته ورسید په خیبر کې یو کس دی داغه نوم دی مرحب دا پهلوانو د خیبر داغه سپلاس کی تور اور ساده داس شلنګي را روان دي او وی قد علمت خیبر انی مرحب شاکی الصلاحبه مجرب خیبر ته پترا چې زمامور زمان مرحب اخو دي ز بهادر سړیم ز تور چلول پی جنم
زد میدان جنگ کې د اور شغلی اوچتوم څنګه چې د اور نه شغلی اوچتیږي زه دغه شان د دشمن نه شغلی اوچتوم دا مرحب وي د نبی په مخ کې دا شعر ویل هي د نبی په مخ کې ویل نو نبی علی السلام جواب نه ورکړي څوک جواب ورکړي همدغه عامر رضی الله تعالی عنہ راوړاندې شوی قد علمت خبر عن عامر خبر ته پترام چې ته مرحبي او خبر ته دام پته دا چې زما مور زمانو عامر خو دې شاکی الصلاح بطل مغامر کته ځان ته بهادر ونه بوزدل خو زمنیم ستا پلاس کی تور دا زما پلاس کی تور دا راوړاندې شو صرف راوړاندې نشو تور اوچا تکړه په مرحبا ور منډکړه د تور گزارې پیو چې څنګه په مرحب باندې گزار وکړو نو د حضرت عامر رضی الله تعالی عنہ زغره چو دا تلوار تور رااله داغه په دې زنګون باندې ولګیدل چار عامر خپل تور رااله زکه زغره وړه وا زرا چورته وي زرا د خپل توری د وجنه حضرت عامر رضی الله تعالی عنہ شهید شو کم خلک چې نوې مسلمانان شوي هغه ویل عامر څنګه شهید شو دا خو خپل توری نه ولګي چونکه نوې مسلمانان شوي نوې مسلمانان شوي د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل الله با امیر ته دعا اجر ور کوي یو دا اجر چې میدان جنگ تراغل دی دا مقام قدر دی دویم با اجر ورته الله د دویم شهید هم ور کوي دو مقامات به الله حضرت عامر ته ور کوي ځکه په دې میدان جنگ کې شهید شو او دویم اجر به د دې ورته ور کوي چې تاسو په تفسیر وکړه خبره موکړه کله چې عامر رضی الله تعالی عنہ شهید شو نو پیغمبر خو په خپل دفاع نه کوله کنه په زبان هم جواب نه ورکاو مرحب تا مرحب بیا توری لشرنگ ورکو مخی تراغی بیا وی قد علمت خیبر عنی مرحب شاکی الصلاح بطن مجرب بیا یا غشی وایو نسوک راوتو انا اللذی سمیتنی امی حیدرا کلیس غایات کریه المنظرام که خیبر تفتدا چیت مرحبی پالوانی طاقتوری زما عامر رور خطان دی وجل خو بیان ته قوره کې او تر ولی نو زما مور زمانم حیدر اخو دی حیدر علی رضی الله تعالی کلیس غایات کریه المنظرام سوی زګوره عام شیر نی مازه د جنگل شیر یم ما چې خلک ویني نو منډي وای او چې یو واره پامیر باندې وک علی رضی الله تعالی عنہ امیر په مابین باندې دوه ټکړي کو زما مراد دا و چې کله د نبی په مخ کې یو سړی بدمعشي کړه جواب صحابي رسول ور کړل کچا تور اوچته کړه نو جواب ورتا صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ور کړل نو دا طریقه د صحابه کرامو دا سنت د صحابه کرامو دي او دا د نبی په وړاندې کیږي نو آیا چې تقاریر او حدیثونه د نبی د ختم نبوت دفاع په امت باندې لازم ده اگر کده نبی علی السلام د سنت په مقابل کې څوک راځي پتا فرض ده چې ته مقابله تراشي دا طریقه د صحابه کرامو ده ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ چې مسلمان شوی نو د نبی علی السلام په باره کې قصیده ویلا نو نبی علیہ السلام ورته جواب نور کوي جواب چا ورکو حضرت حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنہ جواب ور کوي نو زما د نبی په زندګۍ کې چې چا دغه په ذات حمله کوله په زبان جواب صحابي په زبان ورکاو کتور راایستا صحابي هغه لاس کټ کاو نو سبب موږ د ختم نبوت په نوم باندې نه راټولو بلکې دا د صحابه کرامو طریقه ده دا د صحابه کرامو طریقه ده د الله چاته نه نصیب کوي تر خپل خیرن سیاسی مشر دفاع کوه او موږ د نبی د ختم نبوت دفاع کوو موږ د نبی د ختم نبوت دفاع کوو رب العالمین پالون کې د تمام جهانونو د رزق ورکون کې د تسوق د الله رزق بده چان غواړي د الله نه اسباب به اختیاري لیکن په هر شي کې زمونږ عقیده دویمه مؤثر حقيقي
الله جل جلاله دے. سمطلب کا اور سوزل کئی نو پدی کی دا سوزلو اثر اللہ اچیل دے. کلا غواړي نو دا سوزلو اثر تیو چتای لکه ابراهیم اور تخلقو اچاو الله ورته یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم. درشتم پارا سورۃ الصافات کے اللہ ذکر کئی اور تعالی و خپل اثر پری د گرم والے یخشا اور اثر پری خودو نو پارشس کی مؤثر حقیقی ذات صرف اللہ دے. پارشس کی اثر صرف اللہ اچھے نو رزق ور کون کے اللہ دے. حقیقت کی رزق اللہ ور کئی د اسباب لاندی ور کئی اور کچرت اللہ د رزق نوچت کی برکات نو کډیر می بیان کی او کلات خپل اراده او چاته کی نو تین نشي ور کولې ټول یو چاتم نشي ور کولې. لکه سلیمان علیہ السلام په بارے کې راځي حضرت سلیمان علیہ السلام الله تو الله ډیر لوی بچای درا کړل. سلورو کسانو په ټوله دنیا بچای کړل. دو مسلمانان دي دو کافران دي. یو حضرت سلیمان علیہ السلام دی یو سکندر ذوالقرنین دی دا مسلمانان دي. سلیمان علیہ السلام وی اللہ ما ته ډیر لوی خلافت بچای را کړل. زستا مخلوق ته ډوډۍ کوم. الله ورته مکو سلیمان غره وخیر الله اجازت راکا. الله ورته اجازت دے. سلیمان علیہ السلام یو پیره ولګا. پیره هغه په خول کول چې په خون کې پیره او په کاری فریان ولګول خوراکونه راوړو. یو دوم میاشتې مسلسل په خول کیږي او الله جل جلاله خوراک نه خرابوي چې پخیږي غوښه نه خرابيږي بغیر د فریج نه. الله جل جلاله دا معجزه وا چې الله جل جلاله خوراک محفوظ کې خودو. حدیث مبارک کی راځي کچرته بنی اسرائیل مړزان نه جمع کول خوراک نه جمع کاو غوښه نو چرته به دې بدبونه شروع کړي. سلیمان علیہ السلام خو مخ کې تیر شوی دی او د موسی علیہ السلام په دور کې نو دا غوښه نه خرابې دی او دا خوراکونه دا د الله کار. دوم میاشتې پخیږي جمع کیږي پخیږي جمع کیږي چې کله خډیر پخلې وشو سلیمان علیہ السلام ته الله وی سلیمان وایا اول د وچ مخلوق تور کې کنا د لمدي. سلیمان وی د وچ مخلوق خو زما مخې ته دی حال لا د لمدي مخلوق اول راوله د وچ مخلوق خو بیا اندازه ولګو قدر تقدیر اندازې ته الله دار شي اندازه خوراک لګول. سلیمان علیہ السلام الله یوم یتوي وخیجا د دریاب نه راوچت شه. د دریاب په غاړه باندې ضیافت دسترخوان خور دی او دی ګونه غټ غټ دی پخیږي ځکه باچا سلیمان دی او کار باندې لګېدلی پیریان دي. یو مې راوچت شو د الله په ایزن باندې یو خړف تیر کا ټول خوراکونه چې پخشي ای ټول دن نکړ. روایات کی راځي چې سلیمان علیہ السلام بیهوش شو. کروش کی راغه مې ورته ولال دی. سلیمان ویني ورڅ غواړي او ورته ما ته روزانه زما رب د سیدون ونی راکې تا ما ته یو راکړې یو بل راکا چې نن تازه افت کړل من مسجد کړل پتا لازم دي چې اوس ما ته دوی مړو ډیر وسوار مؤثر حقیقی اللہ دے. رزق ورکون کے اللہ دے. اولاد ورکون کے اللہ دے. وجدا دا فدا کڑے اللہ نو فالون کے دی ملا دے. فدا کڑے اللہ نو فالون کے دی ملا دے. دا قیدستانشت ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ ورکون کے دے بغیر دے حساب کتاب نام ورکون کے دے بغیر دے حساب کتاب نام. یہ لکا دیکھو مخامخ شا دا کور کې قرآن والی د دسر جنکو تصویران کور کې ورته مخه خیر دې سمو خو مالی دل دی د ماته چې زب تعالی سشي زراته اتکل دی ابل زرا پټکم تب چا تعالی نه دا په جب کې جنکو تصویران ساتي او مال پیسې راکوي تر پیسې له چا تعالی مو زب هیڅ چاته نه صرف د جمعې پر ورځ په لوډ سپیکر کې
مؤثر حقیقی ذات صرف د الله جل جلاله دی رزق ورکوونکی ذات د الله دی ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب بغیر د حساب او کتاب موتا ته نه راکړي ته ګوره کنو الرحمن الرحیم کې مت ذکر کړي نو باس خو به دی باندې ډیر خسته او ډیر زیات دی خو دومره تاسو خپل ذهن ته واچوي ښا